نو ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې زه لاړه چې د پلار کره ما چې وګوره دا ځل خو راته اړونې وي چې مزه زه خپه شوم چې لاړم د پلار کره مې لاړم نو چې کور ته ورننوتم نو چې مور ته مې وکتل قرآن ورته پروت دی او جاړي چې بابا ته مې وکتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته هغه ځان له په جړا سر دی هغه ځان له جاړي ما ورته چې بابا داسې خبره راپسې کېږي هغه راله جواب رانه کو مور ته مې ویل چې مور په ما تهمت لګېدلی دی هغې راته دومره کرلې وویل چې عایشه ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي ستا په شانتې د ښځو دشمنان ډېر وي هغې راله دومره تسلي راکړه دلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام راوغوښتل اجلاس یې راوغوښتو نبی علیه الصلاۃ والسلام په منبر باندې کېناستو خطبه یې وویله او وی جوړل ډېر زیات یې وجړل او وی فرمایل ما ته د عایشه په باره کې څه مشوره راکړئ که نه ما ته څه ووایه که نه زه څه وکړمه خلک په عایشه پسې خبرې کوي ما ته خو څه مشوره راکړئ که نه یو اواز پکې وشو د الله پاکه پیغمبره که ته د عایشه نه پړه کې ډېر زیات خفه که نه او ستا اړه یې نه غواړي د الله پاکه پیغمبره ازاد دی که طلاق ولې ورکړه ستا دپاره ښځې ډېرې په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه راپاڅېد د الله پاکه پیغمبره یو تپوس وکړم وی او عمره وکړه وی دا راته ووایه چې د عایشه نکاح ستا سره چا تړلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې سر ښکته او اوښکې بهېدلې چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره یې واورېدله نو داسې سر یې اوچت کړو مسکی شو اسمان ته یې ګوته ونیوله د عایشه نکاح ما سره چا تړلی دی ما سره د عایشه نکاح الله تړلی دی وی د الله پاک پیغمبره د طلاق خبره خو بالکل آخري خبره ده بالکل آخري خبره ده خو ستا سره چې د عایشه نکاح الله تړلی دی نو زه د خپل الله نه به تپوس کوم چې زما پیغمبر له دې څنګه ښځه ورکړې ده زه به د خپل رب نه تپوس کوم چې زما پیغمبر ته دې څنګه ښځه ورکړې ده پیغمبره چې الله د عایشه نکاح ستا سره تړلی دی نو صفایي به یې مونږ په الله پرېږدو مونږ ته به الله وایي چې عایشه څنګه ښځه ده او توره یې د تیکې نه راویستې او کړس یې ورکو او څوک چې په عایشه پسې خبرې کوي قسم په الله هغه زما د تورې په حواله که څوک چې په عایشه پسې خبرې کوي هغه زما د تورې په حواله که او چې د عایشه نکاح ستا سره الله کړی نو فیصله به یې الله کوي نبی علیه السلام چې دا خبره واورېده ډېر زیات اطمینان ورته راغی زړه ته یې سکون راغی وی عمره زما د زړه خفګانونه دې ختم کړو عمر زما د زړه چاودنه دې ختمه کړه او سیده د هغې ځای نه راپاڅېدو او راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته راغی او دروازه یې وټکوله ګوره د ابوبکر رضی الله تعالی عنه داسې مبارک صحابي دی که نه چې ټول خلک به د نبي علیه السلام دروازې ته راتلو او نبي علیه السلام به د چا دروازې ته تو د ابوبکر دروازې ته چې دروازه یې وټکوله نو دننه ورته د عایشه رضی الله تعالی عنها مور اواز وکړو وی من ببابي زما په دروازه باندې څوک دی زما په دروازه کې څوک ولاړ یی مونږ ته نور تکلیف مه راکوئ د الله دپاره مونږ په دې خپل غم کې نور فریدوئ په مونږ نور مه بلسئ زما لور خو تهمتي کړه نو نور زما نه څه غواړئ دننه جاړي د بار نه ورته آواز وشو و ابوبکر کور والو ستاسو په دروازه کې د عبدالله یتیم بچی ولاړ دی ستاسو په دروازه کې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی ما ته دروازه لږه کوله وکئ که نه چې دروازه یې کوله وکړه نبي علیه صلات وسلام ورننوتو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټبر ورته فرمایي چې د الله پاک پیغمبر او تاسو په دې وخت نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي وي او نورې خبرې به وروستو کوم خو دا راته ووایي زما عایشه کوم ځای ده زما عایشه کوم ځای ده الله هغې ورته وویل وی زما لور چې ستا د کوره راغلې ده مونږ ورسره خبرې کوو مونږ له جواب نه راکوي بس جاړي او جاړي او جاړي جاړي